حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په اعزازاتو کې د په خصوصیاتو کې یو اعزاز یو خصوصیت دام دا چې دته د ذوالنورین لقب ملو شوی ده دته ذوالنورین ویل کېده نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل دوه لورګانې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا نبی علیه الصلوۃ والسلام یکه بعد دیګره حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې ور کړی وي اول چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل یو لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې ور کړه بیا څه وخت ورسره تیر کو هغه نه بعد د انتقال وشو انتقال نه بعد نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل بل لور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې ور کړه بیا په هغه نه بعد نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا جبرائیل امین ده دا څه وایي دا د الله تعالی حکم ده الله تعالی فرمایي چې اے نبی د خپل لور حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کې ورک نو چې څه وخت لري حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د دې هم انتقال وشو هغه نه بعد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات پریشان شو همیشه به د خفه او پریشان به دا یو فطرتي خبره هم ده چې دا خزه او خوند دا یو داسې جوړې دي چې کله هم دا سره جدا شي بیا پریشانی یو قدرتی خبره ده چې پریشانی په هر انسان باندې راځي چې کله حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د دغه دنیا نه ولاړه نبی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات پریشان نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کړه دا ولید د پریشانی ولله ورته وی په روایتو کې دا خبر راځي وای کچیرته د ما څلويشت لوران دی وای ما به یکه بادي غره یوا په بل نه بعد ما به ټول د تا په نکاح کې درکړیو خوندې خو جمع کېدای نشي خو چې یو وفات کېدل ما بل درکولای بل وفات کېدل ما بل درکولای بل وفات کېدل ما بل درکولای په بعضی روایتو کې دا راځي او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کچیرته د ما سل لوران هم وای ما به ټول تا ته یکه بادي غره تا په نکاح کې درکړیو نو دا څومره د اعزاز خبره ده څومره د فضیلت والا خبره ده څومره خصوصیت ته د عثمان غنی رضی الله تعالی دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی د اعزاز دا صرف د تملاو شوی ده د زمکه په مخ باندې بل داسې کس نشته چې هغه په نکاح کې د پیغمبر دوه لورانې وي دا اعزاز دا خصوصیت د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی تحصیل شوی ده چې د په نکاح کې یکه بعد دیګره دوه لورګانې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د په نکاح کې وي نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا عام انسان نه ده بلکې ذوالنورین د لقب ده بعض خلک دا اعتراض کوي وای ذوالنورین دا ته وایي چې دوه نوران وای دې مطلب دا ده چې حضرت رقیه دا هم نور ده حضرت ام کلثوم دا هم نور ده نو چې کله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نورانه دا نور دي نو دای په خپل نور ولې نه نو دا مطلب دا اشکال دا کوي اعتراض دا کوي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هم نور ده د دنو لورانه هم نور دي د وجنه د توای ذوالنورین دا تسنیه جمع تسنیه څنګه ده نو اصل خبره ده چې ذوالنورین په دی وجه نه ورته وایي چې د لورګانې دا نور دي د نور خو بچیان نه وي د یو خبره دا ثابتېږي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام زمن یا لورانې د تسلیم کړلې دا ته نور نه مونږ نشو ویلې ځکه چې ماشومان بچیان لورانې دا د بشر وي د نور نشي کېدلی دومره خبره چې کوم په دې ځای کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا اعزاز حاصل شوی د ذوالنورین والا دې مطلب کله هم دا نه چې دا دواړه نوران دي نبی علیه الصلوۃ والسلام نوران دي دا د نور نه دي لہذا دا وجه نه دا ته نور وای نه دا ذوالنورین دا مطلب نه ده بلکې ذوالنورین دا مطلب ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دوه لورګانې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې بهرحال دغه یو ځان ته خبره وا نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ذوالنورین لقب ځکه ملاو شوی ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام یو لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها د په نکاح کې وچ هغه کله وفات شوه بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام بل لور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا هم د نبی علیه السلام دته په نکاح باندې ورکړه او دغه رنګ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو بل لقب هم ملاو شوی ده ذل حجرتین نو دا نبی علیه الصلوۃ والسلام په حکم سره د اول هجرت د حبشه طرف ته کړو د حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها سره بیا په غنه بعد دوم هجرت حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه مدینه ته کړو
نو دا دواړه چې کوم د هجرتونه کړي دي سفر یې کړی دا صرف د اسلام لپاره ده نو د اسلام لپاره هجرت کول سفر کول دا هم د ثواب خبره ده نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي او هغه اعزاز ورته حاصل شوی وو هغه خصوصیت ورته حاصل شوی وو چې د په نکاح کې د پیغمبر دوه لورګانې دي حالانکه دا اعزاز دا خصوصیت دا بل هیڅ کس ته هم حاصل نه ده